د بېنظیر د روپو په باره کې د کس لیکلي دي وایي که په ما څوک خیراتي حج یا عمره کوي او د هغې دپاره زه پاسپورټ جوړ کړم نو زما پیسې بندېدی شي. وایي د دې وضاحت چې دی دا راکړه. نو ده اوس دې څه خبره کړې چې په ما څوک خیراتي حج یا عمره کوي او په هغې باندې وایي زما روپۍ چې دی دا بندېده شي یا زه پاسپورټ چې دی دا جوړ کړم نو په هغې باندې بندېده شي. پاسپورټ خو د زیاتر کسانو سره هغو ته میلاویږي او که ته حج له لاړ شي عمرې له لاړ شي نو د هغې په تور باندې ستا روپۍ چې دی دا بندېدی شي. هغو ته دا پته نه لګي چې په ده باندې دا چا خیراتي وکړه، حج عمره چې دی دا په چا خیراتي وکړه، خو چې ته لاړې نو ستا روپۍ چې دی دا بندېدی شي. خو ډېر کسان دي چې هغه به بهر ملک کې دي هغو ته میلاویږي، هغه د حکومت د ړندې سترګې نه لاندې دي. که ته د ړندې سترګې نه د هغو لاندې نو ستا دا نه چې بندېدی، خو که هر کله ته راټینګ کړې نو دغه ستا بندېدی شي. خو یوازې په دې باندې هم نه بندېږي. ما تاسو ته ویلي چې تاسو که بیلنس زیات وکئ د بیلنس د وجې نه چې دی د هغې نه هم بندېدی شي. بیلنس زیات وکئ، دغه شانتې جایداد والی، ګاډی والی، د دې نه مخکې به د ښځه خاوند دپاره اوس چې دی دغه په کوم شامل دی، بچي پکې هم شامل دي. که ستاسو بچو هم دغه کارونه وکړل یا بهر ملک ته لاړل پاسپورټ یې جوړ کړو هلته لاړل نو هم به ستاسو هر سره چې دي دا به بندېږي د هغې په تر باندې، ځکه د هغو ډېټا چې ده دا هم کتی کېږي. نو دا د 5-6 محکمو نه چې دی هغه ریکارډ راوکاږي د هغې نه وروسته چې دی بیا تاسو د دې پروګرام دپاره چې دی اهل کوي. خو په ځینې ټایم کې ویریفیکیشن چې دی هغه صحیح ونه شي نو ځینې کسان چې دی هغو ته میلاویږي. خو کله چې په پکړ کې راشي نو هغه د پروګرام نه چې دی دا وکاږي. نو ځینې کسان وایي موږ غریبانان موږ ته نه میلاویږي، پلاني مالدار ته میلاویږي نو د هغه په نوم باندې جایداد هم نه وي، ګاډی پې هم نه وي، یو شی چې دی خپل نوم ته نه یې راړولی، په کمپیوټر کې د هغه نوم ته نه یې ختلی. چې نوم ته یې نه یې ختلی نو د دې د وجې نه هغه ته میلاویږي چې کله یې نوم ته دغه هر سره ور وخېږي نو د هغې نه وروسته چې دی د هغه به دغه روپۍ او هر سره چې دي دا بندېږي. نو په هغې کې خیراتي او دې ته ضرورت نشته. خو چې تا جوړ کو پاسپورټ بهر ملک ته لاړې نو ستا روپۍ چې دي دا بندېږي.